ته به وایې یو نعمت و ما ته راکوي په داسې انداز دی له ما سره سختي و او بد اخلاقي چې د هغه کوي یعنې ګوره څوک چې بد کوي نو خو د بدو په نیت یې کوي دی زما سره دا بد د ثواب په نیت کوي چې ته وړ د دې چې زه ستا سره بد وکړم یا رسول الله زما په زړه کې دا خبره راوګرځېدله او زما په زړه کې دا خبره ده یا رسول الله چې دا زما زوی هر ځای چې ولاړ شي دی زما په مخالفت کې ولاړ دی هر ځای چې ولاړ شي دی زما په مخالفت کې ولاړ دی ګویا دی وکیل دی یو چا نیولی دی پر حق باندې بیا د مخالف سره دی څنګه جنګیږي یا رسول الله دا زما زوی له ما سره داسې جنګیږي لکه چا چې وکیل کړی دی هغه پر حق دی او زه ناحقه یم او دی زما سره جنګیږي یا رسول الله پیغمبر علیه السلام مبارک ناست دی دا خبرې دا نو یو بابا دی دا نو یو سپین ږیری دی دا نو یو پلار دی په زړه کې ډېر ارمان او افسوس ورته ودرېدی چې زما زوی خو ما دومره په مینه رالوی کوي زما زوی خو ما په دومره مشقت باندې رالوی کوي نن زما زوی دا خبرې کوي نن که زه څه روپۍ ځینې وغواړم دی و ما ته روپۍ نه راکوي نو الله پاک ته د دې بابا دا سوچ او فکر دومره محترم ښکاره سو چې جبرائیل امین علیه السلام یې راواستوئ چې نورې ټولې خبرې پرېږده صرف دا خبره راوښیه چې تا په زړه کې کم سوچ و فکر کړی دی دغه سوچ و فکر چې دی هغه یې د پیغمبر علیه السلام پر مخ کښېږوئ بیا پیغمبر علیه السلام ته چې دا مجلس کوئ تر سترګې اوښکې بهېدې نو یې قرار دغه ځوان دا زوی د دې بابا تر دې ګریوان ونیوئ نو یې ورته وویل چې انت و مالک لابیک ته خو ستا د مال خبرې کوې ته هم ستا د پلار یې تا کومه خوا راقشته ده چې زما پلار له ما مال غواړي ګورئ د بابا مشقت د بابا مهرباني د بابا احسان دا و هغه چا ته ور معلومیږي